بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګانو کتونکو د پروګرام پبلک فورم د خصوصي خبرونه سره تاسو په خدمت کې حاضر یو. کتونکو د درنې تمنن بیا راغلی حکم دی کې چې قبایل پښتانه کغه د پښتونخوا مختلفو سیمو سره تعلق ساتي او کغه د فاټا مختلفو جنسو سره تعلق ساتي. هغه ټول دلته راغلي دي په کراچۍ کې چې کم د نقیب الله محسود ماورای عدالت قتل شو د هغې په ضد باندې دی راغون شو. د دې غوښتنې د حکومت نه چې داغه په قتل کې کم ککړ کسان دي راو انوار او داغه مرګري دی ونیول شي او هغې ته د سخت سزا ورکړي شي. دین علاوه د نور هم ډیمانډز د دې ځای نه موږ تاسو ته تېره ورځ کوم پروګرام کړی نو هغې کې تاسو کتل چې دلته کې مالکانانو د دې فاټا قبایل چې کوم دي د هغې مشران دلته کې موجود وو. نن د هغې ورځ په شان که موږ وګورو نن خلک لږ کم دی. خبره به کوو چې مطالبات د دې چې کوم ډیلیګیشن وزیر اعظم سره ملو شو هغې نه پس دي بیا رالل داسې خبرې هم کېږي چې دې کې دننه څه دراړ هم راغلی دی، خپلو کې اختلافات هم دي په دې. او دین علاوه د دې چې کوم ډیمانډ دي تر اوسه پورې یا دلته کې چې دي راغونډ شوي دي د دې کوم دا عزم دی په دې هکله باندې به خبرې کوو. ما سره په خپرونه کې نن ملګرتیا کې زموږ سینیر همکار نعیم الله یوسف دی. نعیم صاحب ته پروګرام کې هرکلی وایي. ډېره مننه سیار علي خان. لکه څنګه چې سیار علي خان څومره تر اوسه پورې دا چې کومه اتمه ورځ درنه روانه ده د هغې څومره ډیټیل دي هغه ستاسو سره شریک کړو. خو د دې ځای چې کوم ارګنایزینګ کمیټي ده یا دلته چې په دغه درنه کې ګډون کوونکي دي د هغوی سره موږ خبرې کوو. هغوی به په دغه حواله نور څه پیشرفت دی څه پیشرفت داسې چې هغه میډیا ته نه راځي خو چې کوم د میډیا ته د ورکولو دی نو په هغې به سره هم خبرې کوو. د دې نه علاوه وخت په وخت باندې چې کله په سټیج باندې سیاسي مشران راځي موږ به دا هم لږ پوښتنه کوو. ځینې سیاسي مشران دغه درنه یا د دوی چې کوم مقاصد دي هغه پسې پشت پرېږدي او تقریرونه نور طرفونو ته بوځي نو په هغې به سره هم خبرې کوو چې د هغوی د کنټرول لپاره د ارګنایزینګ کمیټي چې د هغه کومه سټریټجي ده په کومه طریقه هغه ډیل کوي. ځکه چې دغه درنه چې دا د جایز حقوقو لپاره ده د یو پاکستاني په حیثیت باندې د دوی دا حق دی چې کم د پاکستان په نور سیټلډ ایریا کې د خلکو حقوق دي هغوی ته هغه میلاویږي. همدغه د دغه خلکو حق دی ځکه چې دا خلک هم په شین شناختي کارډ او شین پاسپورټ باندې په دې ملک کې ژوند کوي او یو شانتي پاکستانیان دي. نو په کار دا ده چې په پرامنه طریقه چې دغه کومه درنه ده د دوی دغه مطالبات واورېدل شي. څومره پیشرفت شوی دی په دغه مطالباتو کې او تر اوسه پورې د دوی سره د چا رابطې په کومه طریقه شوي دي په دې هر څه باندې به په ډیټیل خبرې کوو. زموږ سره دا وخت یو ملګری ولاړ دی د هغوی سره به مزه خبرې شروع کوم یا بس یار خان د نورو خلکو سره هم خبرې کوي. تاسو د ارګنایزینګ کمیټي او دغه کومه جرګه چې ده د هغې ممبران دي کم داسې نوی پیشرفت دی کم داسې نوي ډیولپمنټ دي چې هغه تاسو د کتونکو سره شیر کوئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زما نام اعظم مسعود دی، ساوت وزیرستان نه بلانګ کوم. د اولې ورځې نه موږ دلته په درنه کې یو برپور شرکت مو کړی دی. زمونږ د بله ورځ چې کومه د پرایم منسټر سره زمونږ د مشرانو کوم ډایلاګ شوي دی هغې نه بعد چې دلته دوی راغلي دي نو دلته کې څه میس انډرسټینډینګ شوی دی. د هغې وجې نه دا خلک وایي چې خفګان دی دړونه دي. هېڅ دړونه نشته دی. موږ ټول متفق یو په یوه خوله یو به مشر نه بغیر مونږ هېڅ هم نه یو. مونږ خپل مشر اوس هم اپریشیټ کوو. زمونږ لږ میس انډرسټینډینګ دی. انشاءالله دا میس انډرسټینډینګ به په ورځ دوه کې دننه پته ولګي چې داسې خاص خبره نشته دی. او دویمه خبره دا چې مونږ ته دلته مونږ هر چا سپورټ کړي او زمونږ ډایلاګ هم په ښه طریقه روان دی. د منظور احمد پاشتین په قیادت کې زمونږ د څه ایجنسو سره هم دغوی خبرې شوي دي. هغوی هم د ښو امید ورکړی دی او انشاءالله زه خو به خپل دا ووایم چې په لنډ وخت کې به مونږ پښتون قوم ته یو ښه میسیج ورکوو. کې موږ سره عباس افریدي صاحب هم راغلی دین او پوښتنه کوو. عباس افریدي صاحب تاسو دلته نه د دین وړاندې بله ورځ د دې درنې چې کوم مشرانو د دې هغې لړ وزیر اعظم سره ملاقات وکړه هغې نه پس راله او هغې ورته وویل چې یقین دهاني هم ورته کړې ده چې دې کوم مطالبات دي دا موږ منو او دا به پوره کوو. تاسو چونکې د پی ایم ایل این چې د وخت حکومت د هغې پارټ جماعت سره تعلق ساتئ څه به وایي چې څرنګه تر اوسه پورې داسې پرمختګ شوی دی داسې قدمونه ګامونه حکومت اخیستي دي چې هغه د درنې خلک چې کوم دي دا اوس کم پاتې دي دا مطمئن کړي چې دا درنه په امن طریقې سره ختمه کړي؟ پهله خو زه سلام پیش کوم د درنې والا ته د ځوانانو ته چې دا راوتي دي اور هغه کار راوستلی چې کوم کار د پاره ډېر ټایم پرې دا وینه خو ډېر ټایم نه تلیږي. داسې ډېر ځوانان شهیدان شو او ډېر ځوانان لاړلو او ډېره د خلکو بېحیایي وشوه هر څه وشوه خو نن یو اواز دومره خسته او هغه اواز ته راوتي. کیسه داسې ده چې څنګه
تاسو خبره وکړه چې دا هغه ورکړی و شورټي ورکړې وه نو د یو وزیر اعظم چې دا د سپریم کورټ نه یوې فیصلې کې نایل کېږي او ځي ٹھیک شو او مغه سپریم کورټ چې دا تیر شلو ریزو نه د گرفتاری اعلان کوي اور نه گرفتار کیږي وزیر اعظم تلی شي هر څوک تلی شي خو یو اس پی دی مطلب دا مضبوط ته چې د جمهوریت قوتونو نه سیټینګ پرایم منسٹر نه سیکرټ منسټرانو نه ام ان ای نه ام پی ایز نه ټول نه یو اس پی مضبوط ته چې هغه نه گرفتار کیږي سپریم کورټ نه مضبوط ته د ادارو نه مضبوط ته ان نشي گرفتار کېده نور یو وزیر اعظم کورټ ته تلی شي هر څوک کورټ ته تلی شي نو موږ د پاره دا ټایم دا د ډیر افسوس خبره ده چې په کوم ځای کې مو ویلوړو احتجاج روان ده د چیشته روان ده تاسو ویلې څنګه سپریم کورټ خبره تاسو وکړه حکومت تاسو د داخله وزارت ته انټرپول ته چې تر اوسه پورې کوم بلو وارنټ ایشو شو په هغه باندې مونږ ته سفر مختګ نه ښکاري نو تاسو دا نه وایي چې د حکومت هم پکې خپل سرول شته مونږ تر اوسه پورې دلته د نه روانه ده د حکومت داسې داخله وزارت یا نور داسې سینیر کسان نه دي راغلي خپل دلته چې دي ترای شو دي ته داسې شو ټیور کې چې دي درنه ختم ته خبره ډیره خوستا وکړه دا چې څوره خلک دي د پټولي خبرې پوي دي زم پویم تم پوي که تاسو د پښتو आवाज چې کوم سوال مونږ ته کوي هغه आवाज کله ټول میډیا د پښتنو ارزه ته ورسي نو مخل ته د سوال ضرورت هم نه وي د 40 یا 50 کال نه د کشمیر نه وخت نه پرې د پښتون د زیږ غلطي مخبله ده چې مو هر شي ته هر ځای کې مو ځون استعمال کړي مو مخ کې شوی او هغه انجام څه ده چې بیا مغه حالات مخبله تباہ برباد شوی دي نن چې د کومه خبره ته کوي چې سیټینګ ګورنمنت کوي خو به وزیر اعظم نتله سیټ ګورنمنت منسټران بنتله خو کدا هر څه روان دي د دغه جنگ ته روان دي نن ځوانانو چې د دې کې نوستي او مو ویلوړیو دغه خبره ته روان چې دا سیستم ټیک شي او د یو بیګونا وینه نه تلیږي هر چا ته خپل حق ملو شي او خپل دهلیز باندې ملو شي تاسو حکومت شورټي ورکړې د پدې کې د غوښتنې دی لکه الته په وزیرستان کې کم د ماینز خبره کوي چې د صفا کړی شي یا الته کې چې دا مختلف وختونو باندې سداسي پیښه وشي په وزیرستان او دغه شانور فاټا مختلف ځایونو کې کرفیو لګي د حکومت شورټي ورکړې د حکومت سکولی شي ډیره خوسته خبره دی وکړه دغه خو حقوق ده چې ماین غوړی ویلي د اس پی گرفتاری غوړی ویلې که یو سټیټ په خپل ځای کې هر شی پرفارم کوله او هر څه ټیک وي نو د شینې د پر خلکو درنې نه کوله دې وخت به نه کوله وخت دې پر کوي چې یو کور نه کیږي لګي یو کور په نظام کې نشته په سیستم کې نشته پښتني نظام نشته یو بیګونا په کمري بیګونا زخمی کونی مشومان په کمري خو دغه واجه د جدوجہد چې دا دغه د پر چې هغه نظام شي چې آینده خلک دې شي ته نه وخت نه کوي هغه تخپل ملويږي ډیر مننه عباس افریدی صاحب منظور پښتون هم ولاړ دی او زنانه اکټیویسټ او سیاستدانان هم دي راغو سره بخیر کوم منظور لږ غونته کې کنفیوژن دی مختلف خلک مختلف خبري اوري د مختلفو خلونه او هغه دادي چې کم چې هغه تلی خلک دي چې وزیر اعظم سره ملاقات کړو هغه سره ډیر کسان تلی ساسو سره کسان کم شوي دي یا نور د اختلافاتو ساسو ترمنځ کیږي دا لګونته خلکو تکلیف کړ بسم الله الرحمن الرحیم هیڅوک نه دي تلی ټول دلته دي او صرف چې کوم زمونږ سالسان وو هغه سالسان خپل چې تر کوم ځای پر کردار ادا کوي شو هغه ادا کو نور دوی لاړل نور سوکتلی نه دي نه څه اختلافات شته دی ټول دلته دي تاسو وینئ پیشرفت څه دی آیا څه رابطې شوي دي یا ستاسو ډیمانډ چې کوم دي مطالبات چې دي د هغوی د اورېدلو دپاره څه تیارې شوي دی او د اورېدلو تیارې نه بلکې اورېدلې شوي هم دي خبرې هم شوي دي خو موږ چې راغلي یو موږ صرف خبرو ته نه یو راغلي مونږ یو ټوس یو سالډ پروف غواړو چې څه مونږ سره کېږي زمونږ مسایل حل چې کوم دی یا د څوک لیک راکړي یا د څوک ضامن راکړي نو دغې شي ته ناست یو نور خبرې شوي دي تر وزیر اعظمه پورې هم او نور چې کوم داسې واکدار خلک دی هغې سره هم خبرې شوي دي خو مونږ دې ته ناست یو چې یا خو وګورو چې پریکټیکل هغه شی روان شو که پریکټیکل چرته روان شي بیا به هم مونږ لاړ شو او که پریکټیکل نه وي مونږ سره څوک لیک وکړي څوک ضامن راکړي بیا دغې ته ناست یو موږ ډېره مننه تاسو څه د میټینګ خبره کوله نو د دې وجې ما تاسو مخکې واغستی زموږ سره شګوفته ملک ولاړ د عوامي نېشنل پارټۍ سره تعلق دی ایم پی ایم پاتې شوي دي او دلته ډېرې زنانه چې دي هغه هم د دوی سره راغلي دي
د زنانو د کردار یا د زنانو کومه برخه چې دلته واچوله د هغې نه مخکې به زه ستاسو نه د دې درنې چې کوم مطالبات دي دغه مطالباتو کې داسې څه ښکاري چې د هغې د منلو دپاره یا په هغې د خبرو کولو دپاره حکومت وخت یا هغه واکداران چې هغه د دې څیزونو پابند دي چې هغه د دوی خبره واوري هغوی نه راځي تاسو ته پکې داسې څه ښکاري چې هغه څه انټي سټیټ روان دي انټي ګورنمنټ روان دي چې ځکه د دوی خبره نه اورېدی کېږي او دوی له لیفټ نه ورکولی کېږي داسې ده چې زما په خیال چې د دې مطالبات تاسو وګورئ نو هغه خو داسې جنرال مطالبات دي چې په هغې کې خو داسې څه خبره نشته چې خدای مکه هغې کې د انټي سټیټ خبره ده یا په هغې کې د ریاست چیلنج کولو یا د دې ملک چیلنج کولو څه خبره ده دا پښتون کام چې دی دا د دې پاکستان حصه ده دا د دې ریاست حصه ده دا ځوانان چې دلته کوم ناست دي دا ځوانان د خپل حق دپاره د خپل هغه روښانه مستقبل چې زموږ ځوانان دي هغې د خپل حق دپاره یو اواز پورته کړی دی او زما په خیال دا انقلاب دا یو نښه ده چې انقلاب کله راځي نو داسې قسمه ځوانان راباسي نو که حکومت وخت ته څه داسې قسمه ایشوز راځي نو په کار ده چې دا ځوانانو سره کینی دې سره خبرې وکړي خو ډېره د افسوس خبره ده چې کله د پښتون کام د قربانۍ وخت راشي نو بیا خو دې ټولو ته پښتون کام یادي خو چې کله داسې قسمه خبرې مخې ته راشي چې یو داسې ځوان شهید شوی دی چې د هغه نوم چې دی زما په خیال هغه زموږ د ټولو دپاره یو انقلاب دی او دا به تاریخ جوړیږي دا به د ځوانانو یو تاریخ جوړیږي چې داسې د منظور غوندې ځوانان راپاسي او هغوی د خپل حق دپاره نو زما په خیال چې حکومت سنجیده نه دی هغوی د پښتنو خلاف چې کوم یو هغه شروع دی په هغې کې ظاهره خبره ده چې داسې قسمه خبرې مخې ته راشي نو په دې کې مایوسي خورېږي او په ملک کې چې بیا ته د یو سټیټ چې کوم دی یا یو ملک چې دی هغه داسې قسمه خبرې کوي نو دې کې دا ځوانان چې دي ظاهره خبره ده چې مایوسه دي او جنور خلک چې دي هغه دلته اوس هم ناست د زنانه چې کوم خپله برخه اچوي د روزانه په بنیاد تاسو هم راغلي یې نورې زنانه هم دي هلته هم ناستې دي دلته هم زموږ سره ولاړې دي څومره پورې انکارېجنګ ده دا چې زمونږ کوم زنانه چې دي نو د هغوی پاور خوی کېږي هغوی په داسې قسمه درنو کې یا په سیاست کې برخه هم اخلي دا څومره انکارېجنګ ګوره جي زمونږ زنانه چې کوم دي همیشه موږ دا خبره کوو چې پښتنې زنانه چې دي څنګه چې موږ د سړو خبره کوو پښتنې زنانه ډېرې امن پسند دي که هغه په کور کې ناست دی هغه امن غواړي که هغه د کور نه بهر ناست دی هغه امن غواړي بیا موږ ګورو چې دا ملک چې دی دا ترهګرۍ ښکار دی نو په دې ملک کې د ټولو نه زیاتې زنانه سفر شوي دي که تاسو ګورئ بچې چې دا یتیمه شوې ده یو ښځه چې دا هغه کونډه شوې ده یو ښځه چې دا هغه یسیره شوې ده نو زنانو تاسو په آی ډي پیز کې د ټولو نه زیات چې کوم زنانو کنټریبیوشن کړی چې کله به موږ آی ډي پیز کې هغه ټینټونو ته لاړو نو هغوی به همیشه دا خبره کوله چې موږ په دې عمل کې امن غواړو او تاسو ګورئ چې دا کومې زنانه راځي او دلته کینی نو دا د دې ملک د دې پښتنو سره اوږه په اوږه زموږ ځوانان سره ولاړ دي انشاءالله موږ دا وایو چې د دې پښتنو خاوره چې کومه ده دې په امن کې د زنانو ډېر مهم کردار دی او انشاءالله موږ به کوو نو دمه باخلو کتونکو پروګرام د موږ روان دي دلته نورم مشران د موږ سره ولاړ دي سره خبرې کوو خو دې وخت تخلو وړه شانته دمه دمینه پس راځو جی کتونکو پروګرام کې یو واره بیا هر کلی دلته موږ سره نورې چې کوم زنانه راغلي دي دلته درنې ته راغلي دي نو پوښتنه کوو نو ما تاسو لومبني یو خو تر خپله پېژندګلو کې او دا ووایئ چې د یو زنانه په حیثیت تاسو ولې دا ضروري وګڼله چې دلته راغلې درنې ته څنګه ګورئ ولې تاسو دا ضرورت وګڼو چې دلته راشئ بسم الله الرحمن الرحیم زه د تکړه قبایلي خویندو یو د سټیرینګ کمیټۍ ممبر یم او بیا عوامي نیشنل پارټۍ صوبایي ورکینګ کمیټۍ ممبر یم او بیا زه د فاټم یم زه یو مور په حیثیت راغلیم ولی چې نقیب چې مړ شو یوازې پلار یې نه دی دردېدلی د نقیب مور ته وګوره د نقیب ښځې ته وګوره نقیب خور ته نن چې په فاټه کې دا نن انقلاب دا نن نه لس کاله مخکې په کارو ولی یوازې نقیب نه دی ډېر نقیبان لاړل ډېرې میندې چې دي ابورې شوې ډېرې جینکۍ کونډې شوې ډېرې خویندې بېروره شولې دا دھرنه ده مونږ دې خپلو ورونو خپلو بچو سره څنګ په څنګ ولاړ یو او مونږ امن غواړو مونږ غواړو زمونږ بچي ولدیم یونیورسټۍ جوړ شي سړکونه دې جوړ شي خو زه یو ځل د خیبر ډېره مشکوره یم چې نن څومره ورځ ده دا دھرنه روانه ده نه سمه شته نه ایکسپریس شته نه بل دا به زه ویم ولې مونږ د فاټه خلک منافق نه یو مونږ رښتیا د پنجاب یو میډیا زمونږ یو جھلک ونه ښودلو نور چې شپږ میاشتې درنې لایو ښودلی کېږي زه ستاسو ډېره شکریه ادا کوم زه په فاټه کې امن غواړم که دوی مونږ دهشتګرد ګڼي بس مونږ دې بیل کې پاټک دې یو زنځیر تاو کړي چې تاسو ختم مونږ که پاکستاني ګڼي مونږ له دې حقونه راکړي که نه ګڼي مونږ د سختو اموخته یو
10 کاله به 15 کاله به موږ سخته تېره کړو. موږ به خپل یو ریاست جوړ کړو. پښتانه ډېر نر قوم دی، پښتانه مزدوري کوي، پښتانه پالش کوي، پښتانه چای خرڅوي، پښتانه هر قسم مزدوري کوي، غیرتیان دي، غیرتمند دي، بې غیرته ژوند نه تېروي. موږ له یا ریاست راکوي یا موږ پاکستاني وګڼئ چې کوم څه اسلام آباد او پېښور دپاره دي ادي موږ ډېره مننه. دلته موږ سره یو بل تاسو خپله پېژندګلو را سره وکړئ او ووایئ یو خو درنې په هکله را سره خپل تاثرات شریک کړئ، څنګه ګورئ دې درنې ته او تاسو ولې راغلئ، ولې هم دا ضروري وګڼله چې دلته دې کې شرکت وکړئ؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ډېره مننه تاسو مله یو موقع راکړه. مونږ چې دا درنه چې کومه ده د درنې په حق کې مونږ راغلي یو. مونږ پښتانه خلک خپل ازادي غواړو، خپل حق غواړو. دا بې ګناه بچی چې شهید شوی دی، زه ولا قتل نه یم، دا شهید شوی دی، دا بالکل بې ګناه، دا یو بچی نه دی زموږ شهید شوی، دا داسې شو لکه پوره قوم زموږ شهید شوی دی. ولې چې دا یو ظلم شوی دی. د دې ظلم دپاره، د دې ظلم د حق اخیستو دپاره نن موږ دلته حاضر شوو. زما تعلق عوامي نشره پارټۍ سره دی، نایب صدر یم، خو هغې نه علاوه زه د یو خدمتګار یم، خدایي خدمتګار یم. زه چې داسې واقعات ګورم او زه خپل ملک کې داسې دغه ګورم، ظلم ګورم، نو زمونږ چې دا وینه جوش خوري او موږ په دې خفه کېږو. دا نقیب الله مسعود زموږ بچی و، څنګه چې زموږ خپل بچي لرو داسې موږ د بچي دپاره راغلو او انشاءالله تر هغه به دلته درنه ورکوو، تر هغه به دلته راځو تر څو پورې موږ له انصاف نه ملا شوی. موږ انصاف دپاره راغلو او دا اواز به انشاءالله موږ د مشر ته او د هغې مشرانو ته رسوو او په دې به هغې غور کوي. زه دې چې کوم دا ناسته ده په دې باندې زه ډېر فخر کوم، ډېره زه سلام کوم او ډېره زه دغه کوم، تاکید کوم تر هغه به نه پاسي دا بچي دا وروڼه تر څو پورې موږ خپل حق نه اخیستی زموږ وینه سوځي. ډېره مهرباني. ښه تاسو خپل پېژندګلو کې خپل تاثرات را سره درنې په هکله شریک کې څه به وایئ؟ جی، زه فریدو قوم نه، قبیلې نه تعلق نه، خیبر جنسیباړې نه او زیبا فریده یم، د عوامي نېشنل پارټۍ د زنانو نایب صدر یم د ټونټون. موږ د نن چې کوم مقصد دپاره راغلي یو، موږ د وروڼو سره یو ځای راغلي یو، د دوی سره موږ به حق اواز اوچتو، موږ دوی سره وګپو ودرېږو. د هغې وجه دا ده چې ښځه اکثر امن پسنده وي، یېرېږي، هغه امن غواړي. موږ امن غواړو، په خپل قوم او ملک تحفظ غواړو. موږ ته تحفظ نشته دی. پښتون تباه او بربادي که قتلېږي که شهیدېږي نو پښتون مري، که ښځه وژلې کېږي او که ویشتلی کېږي که شهیده کېږي نو پښتانه مري. چېرته تاسو بل هغه کې کتلې ده. موږ د دې امن لپاره راغلي چې موږ امن غواړو او دغه دې وشي، انصاف دې وشي. نقیب چې کوم شهید شوی دی بې ګناه شهید شوی دی. زه غواړم دا نه په دې کې موږ به تر هغې دا درنه به دلته کېږي چې زموږ کومې مطالبې دي چې هغه سر شوي نه وي، چې هغه منلې شوي نه وي. دې دپاره موږ راغلي یو. بله غټه خبره دا ده که نه چې دا کم مجرمان چې کوم دي، د دې شهیدانو قاتلان چې کوم، دا په کل عام باندې دوی له عبرتناکه سزا ورکړی شي چې آینده دپاره بیا بل کس داسې کار نه کوي. موږ دې دپاره ډېره مهرباني. دلته کې موږ سره تاسو به دې خوا وړاندې راشئ. یو خو چونکې تاسو هم اکټیو یې داسې معاملاتو کې تاسو اکثر موږ وینو زنانه نن دلته د درنې ته رالې او زنانه ډېر نه ځي داسې پښتنې زنانه نه وځي داسې ځایونو ته. د پښتنو زنانو شرکت په حوالې را سره ووایي چې دا څومره ښه خبره داسې ده که نه چې زما خپل خیال دا دی چې د زنانو نه بغیر ځکه چې د یو قوم نیمه حصه یي نو هغه شل کېدی نه شي او هغه کامیابېدی هم نه شي. دا چې منګه په میدان کې نه یو، تاسو به ګورئ چې د دنیا ټول قامونه ښځې او سړي چې هغه یو خپل مقصد ته راپا نه سي نو هغه کېدی نه شي. که تاسو وګورئ کورد دي، هغې د ازادۍ جنګ کوي خپل، نو هغه ټولې ښځې ورسره لګیا دي او همدا ښځې دي چې خاوندان یې مري او بچي یې مري. ټول نه لویه خبره دا ده چې زموږ بچي مري. زه مور یم نو زما بچی چې مري اما زه خیر دی دوی د خپل خبر هغه وکړي. تاسو خپل خبر تاسو کتونکو موږ دماغ خو د مینه پس راځو. د مینه پروګرام کې تاسو یو واري بیا هرکلی وایو. خلی تاسو نه باندې پوښتنه دی چې دا درنه شروع کړه د یوې سیاسي پارټۍ خلکو نه شروع کړې، دا دلته کې د فاټا چې کم قبایل دي عام ځوانانو دا شروع کړه، هغې دا کامیابه کړه. بیا د هغې نه پس موږ وکتو چې سیاسي لیډران راله. تاسو نه ګڼئ چې دا اوس اخره کې د سیاست ښکار شوه دا درنه؟
ګوره داسې چل دی چې سیاست خو د هیڅ شي نه وتی نه شي. سیاست مطلب دا دی چې د مسایلو د پاره لار روښکل. زما په حساب سیاست مسایلو حل ته وایي، حل طرف ته به بوځي او د سیاست نه بغیر هیڅ شی هم نشي کېدی. خبره دا ده چې پښتنو سره د پاکستان اسټابلیشمنټ او د پاکستان ریاست او خاص کر قبایلو سره لکه د مېرې مور سلوک کړی دی او دا د هغې په نتیجه کې چې کوم 80 کاله کم بے انصافی شوې ده، د هغې په نتیجه کې دا یو تحریک شروع شو، ځوانانو شروع کو. دا د خپل خاورې نه دا تحریک اوچت شو. ټیک شو، دې سره به راځي سیاسي پارټیانې به هم یو ځای کېږي، دې سره به نور ګروپس هم راځي، دې سره به خویندې میندې هم راځي. دا د پښتنو تحریک دی او هغه د وګورئ تاسو نن د پنجاب نه آسما جهانګیر راغلی د هغه خلک چې کوم د حق سره ولاړي ټول به دې سره رايوځای کېږي. ډېره مهرباني. ډېر موږ سره ارګنایزینګ والا هم ولاړ دي او هم په دغه حواله خبرې کوو. په دې درنه کې لکه څنګه چې موږ د سټیج خبره وکړه چې سټیج هم څه سیاسي خلک داسې عناصر چې هغه د خپل ذاتي سیاست یا د پارټۍ د مختص سیاست لپاره استعمالوي، دغسې به د درنه کې هم داسې عناصر ګرځي چې هغوی خپل ذاتي مفادات او دغه مفاداتو تحت د دې هغه کوم چې پیس دی، هغه کوم چې امن دی، هغې ته د نقصان رسولو کوشش کوي. نو په هغې به خبرې کوو. تاسو څه وایي په دغه حواله باندې؟ عموما کله ناکله سټیج نه هم داسې اوازونه یا داسې نارې راځي چې هغه د درنې مقاصد چې دي هغه افیکټ کولی شي، په هغې اثر انداز کېدی شي. په کراوډ کې هم داسې عناصر شته. په دې حواله څه وایي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زما نامه عمر وزیر دی او دغه اسلام آباد کې کوم په سټارټ کې دغه منیجمنټ شوی دی، په دغه کمیټې زه سنټرل کمیټې ممبر یم او دلته د خیبر چې د سټار د ورځې نه کوم هغه موږ ته کوریج دی، یو چینل نه ولاړ او خیبر واحد چینل و چې هغه زموږ نمایندګي کوله او زموږ پیغام یې رسولو. حالانکه په هغې ټیم کې ډېر پریشر هم و خو هغوی هغه پریشر مات کو. اوس مخکې یو هغه و چې خلک یې پلانټډ کړي وو دغه درنې د ناکامۍ دپاره، ځکه چې هغوی به دلته میس ګایډ کول خلک، هغه باندې کار نه وشو. تاسو ولیدله چې هغه کنټینر هم هغې دغه ټول دغه اوس وروسته بله لبي شروع شوله چې دغه میډیا په حواله سره، ځکه چې د خیبر نیوز چې کوم کوریج و هغه ډېر په بهتر انداز، ځکه چې دغه د پښتانه و لنګ مارچ و. زنده‌باد زنده‌باد پښتون آواز زنده‌باد خیبر نیوز زنده‌باد. نو دغه خیبر نیوز چې کوم هغه کوریج داسې و چې هغه پښتنو ټولو کتلو، نو دوی مجبوره شول. تاسو چې کوم د ځینې کسانو اکشن ولیدلو، نو زه ایز ارګنایزر د دې پوره مزاحمت کوم. هغه د دې کمیټې د دې پروټیسټ موقف نه دی، دغه شرپسند عناصر دي. نو موږ د خیبر نیوز پوره شکریه ادا کوو، هغوی د زړه د منځ شکریه ادا کوو چې واحد یو خیبر نیوز و چې هغه زموږ درنې ته کوریج را کړی دی او آینده د که چېرته داسې څوک اکشن وکړي نو انشاءالله موږ به هغې نوټس ومخلو. اوس هغې د انشاءالله اعلان به کېږي دا سټیج نه، هغې به مزاحمت کوو. نو زه د ځان د طرفه په داسې رویو باندې د ځان د طرفه زه شرمنده یم او هغه ندامت محسوس کوم، خو انشاءالله دا زموږ موقف نه دی. دغه خیبر موږ شکریه ادا کوو. بیا د پښتنو روایت دی، تاسو موږ له راغلي او تاسو کوریج راکوئ. اگر که هغه دښمن هم راشي نو هغې ته ریسپیکټ ورکوو. نو موږ درانه خلک یو، دا هغه خلک دي چې مخکې چې کوم و هغه په بل شکل کې و، اوس د میډیا په کوریج باندې. مننه. او دا ستاسو سره که د اول وخت نه موږ ولاړ یو، بیا به هم ولاړ یو، بیا به هم ولاړ یو. عناصر او داسې قسمه معاملات چې د هغې نه موږ هم نه هېرېږو، موږ هم ډېرې سختې لیدلې دي. یو بل ملګری زموږ سره ارګنایزینګ نه ولاړ دی او د هغوی سره خبرې کوو چې تر اوسه پورې څومره پیشرفت دی، څومره خلک دي او څومره پورې پریشر دوی بیلډ کړی دی. ډېره مننه. خبر نیوز خبره دا ده چې دا پروګرام او دا درګه دا مونږه د سټیج دپاره نه ده کړې، دا مونږ د مذاکراتو دپاره نه ده کړې، دا مونږ په چا باندې د پریشر دپاره نه کړې، دا مونږ دنیا ته د امن پسند قومونو ته، د پاکستان امن پسند خلکو ته دا وروښونه ده چې کوم په فاټا کې په قبایلي علاقو کې کوم ظلم او جبر روان دی چې هلته میډیا رسایي نشته دی، هلته مونږ ته د خلکو ته معلومات نشته دی، د پنجاب او د سند خلکو ته معلومات نشته، دنیا خلکو ته معلومات نشته. نو مونږ د شي مجبور کړو چې مونږ اسلام آباد ته راشو، په پریس کلب ته راشو او دلته انټرنیشنل او نیشنل میډیا خپل ځان ته متوجه کو، سیاسي پارټۍ ځان ته متوجه کو، خلک ځان ته متوجه کو چې په مونږ باندې کوم مظالم روان دي، هغه ته ټوله دنیا ته هغه مظالم ښکارا کو او د دې مظالمو چې کوم دی مثبت پیشرفت وشي او دا مظالم ختم شي. د دې لپاره زمونږ د نن زرانه ده دا به جاری وي هغه وخت پورې به دا درنې کېږي چې تر څو پورې د ظلم د نظام نه ختم شوی. صحیح نیم
صاحب دلته نور قبایل مشران هم ولاړ دي. مشره بل ورځ تاسو دلته کې وې نن چې دی نه بل ورځ مشران چې ستاسو هغه ډېرو نن کم دي ولې هغې تاسو نه لاړل که داسې ده چې بلکل نه دي کم په انا یو پلاسه زیاتېږي میوه پښتانه تمام کوڅو کوڅې نه که خدای کول څلوېښتای راووځي دغه درنه دومره مضبوطه ده چې انشاءالله چې دغه د نیوتو پته ولګېږي چې دا دومره مضبوطه پښتونه چې د زړه مې راووستله دغه درنه برقراره وي تر هغه پورې لکه څرنګې چې د پښتونه وینې تویې شوي دي دا غونډه دنیو ته معلومه ده چې څرنګه ظلم او زیاتی شوی دی که خدای کړه دا تمامه دنیو ته وښایي او تمامه دنیو ته دغه پته ولګېږي چې دا ظلم ویلې کېږي دغه ته یې موږ څرګندوي که خدای کړل. مشره تاسو هم راته ووایئ څه مشران ستاسو داسې وو چې هلته ستاسو وفد له وزیر اعظم سره ملاقات وکړو نو هغې بیا وروسته وایي چې تاسو درنه ختمه کړې تاسو هغه خبره ونه منله هغې درنه لاړه مشران نه دي تللي هغه ټول دلته دي انشاءالله خو څه زیات کورنۍ مسله به هغه به تللي هغه به بیرته راځي انشاءالله. موږ د سالسان دي موږ د خیبر ټي وي چې ډېر خوشحاله چې کوم د پنجاب غلامان او جو وغیرہ وغیرہ ٹی وی جو ہمارا کوریج نہیں کرتا یہ پنجاب کا غلام ہے یہ غلام رہے گا اور ان کا ساتھ ہم خیبر ٹی وی ہمارا آواز ہے ہمارا آواز خیبر ٹی وی ہر جگہ تک پہنچائے اور یہ ہمارا دھرنا انشاءاللہ کامیاب ہوئے گا. 11 تاریخ کو ہمارا پورا قبائل اور پشتون لوگ سب ادھر بلائے بڑا جرگے کلی. ډېره مننه ښه روغ دره ته ووایه چې ستاسو درنه خو روانه ده اوسه پورې خلک زیاتېږي او کمیږي خو که ستاسو غوښتنې پوره نه شوې نو مخکې به څه کوئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زه انور خان سلیمان خیل د سلیمان خیل قبایل له طرفه ټولو پښتنو ته دا پیغام ورکوم او د موږ دا د موږ لایه عمل ده چې تاسو بعضې چینل ول دا وایي چې په دې درنه کې کسان کم شو هېڅ کله نه دی کم شوي. تاسو د کیمرې یو نظر داسې واچوئ چې په زرګونو تعداد دلته ولاړ ده د یونیورسټیو د نن د پنجاب یونیورسټۍ وفد راغلی و. خیبر نیوز نه علاوه دلته له چاکورې موږ د خبر نیوز ډېره شکریه ادا کوو. یوه ناره وکړي د خبر نیوز رهبره خبر نیوز نور چینل چې کوم دي د پیسو د ډالرو ول چې هغه یوه مافیا ده د دې معاشري د معاشري د تباهي یوه مافیا ده چې هغه کوریج نه کړي. دا خو مظلومان راغلي دي دا خو د مظلوم اواز ده چې خبر نیوز یې اوچتوي. موږ نورې میډیا ته اپیل کوو چې خدایه تاسې ټولو دا کیمرې د دې مظلومانو چهره یوه دنیا ته ښکاره کوي چې په دې یو لیبل لګېدلی ده چې دا دهشتګرد خلک دي. نه دي دهشتګرد دغه دا پرامن خلک دي دا قبایل دي د پاکستان لخبره قرباني ورکوي. که اوس موږ ته درخواست ورسي وشي موږ خپل غم پرېږدو او اوس موږ د پاکستان د قرباني لخبره سرحدونو ته تیار یو. ډېره مننه مبارک صاحب تاسو رالی تر څو پورې چې زه ابزرویشن کوم دلته ډېر زیات په ښه انداز سره دا خلک ناست دي او بالکل تاسو به کتلي چې یو ګمله تر اوسه پورې نه ماته شوې یو پاڼه نه ده یو ډنډر کې نه دی کټ شوی او ډېر زیات په ښه طریقې سره د صفایي تنظیم تاسو کتلی چې بالکل ډېر په منظم انداز سره دا معامله روانه ده دلته او تر هغې ما ته اوس ویلی کېږي د منظور پښتون چې کومه دی د دې ارګنایزر مین چې کومه دی د هغه لخوا ما ته دا میسج راغی چې هغې تر څو پورې چې په لیکلي انداز کې په لیکلو فارم کې هغوی ته دغه مطالبات د غوښتنې د جی ایچ کیو نه کوي که دلته د وزیر اعظم لخوا چې په لیکلو کې هغوی ته نه راغلي چې راونور به کله ګرفتاریږي دغه ځګونه ماینونه څنګه کله صفا کېږي نور چې کومه بېدرکه خلک دي هغه تر کله قانون ته نه مخامخ شوي او د قانون مطابق هغوی سره ټریټمنټ نه شوی تر هغوی پورې به دا درنه دلته وي او که څوک راځي که ملکان دي او که نور واکمن دي که پارلمنټیرین دي که هغوی دلته موجود دي او که نه وي خو دا خلک دا به دلته موجود دي مونږ سره مشران ولاړ دي دلته دې سره به خبرو که تاسو نامه څه ده کم تګین راغلي زما نام شاجم خان دی زه د جنوب وزیرستان راغلی یم دلته کله راغلی او کله پورې څه غوښتنه څه لرئ دا ما څلورمه ورځ ده که نه مونږ ازادي غواړي مونږ امن غواړي مونږ پاکستانیان یو نن زمونږ نه هغه شوي دي چې د سکندر میرزا په وخت کښې زه په پیلیک شوم چې دغه سپي د بازار ول سپي نه دي درته بېکنچې جوړې بیا جیلي لارې دا یې ونیول بیا د لارې ته پاس کړ بیا یې بهر شج کړ نن د پښتانه نه هغه سپي شوي دي نن به یې وتاړي
بیا هم شوټ کوي. ملک صاحب یو وقفه اخلو، تاسو ته بیا راځو. کتونکو یو بالکل خبره به کوو، خبره به وکړي، ولاړ خبره به وکړي. بریک دی، وقفه ده. کتونکو یو بریک اخلو، دا مشر به ولاړ یو بریک اخلو، د بریک وروسته راځو. دا ملک صاحب څه ګیلې لري دا به خامخا تاسو ته وایو یو بریک وروسته. هرکلی وایي تاسو ته مونږ لایو فرام درنا نقیب مسعود شهید د هغه د حقوقو لپاره چې کومه دلته درنا ده د هغې نه یو وارې بیا تاسو ته نیغ په نیغه هرکلی وایو. ملک صاحب لږه مختصر ټک خبر خپله وکړئ. تاسو چې وختي کومه خبره کوله خپله څه ګیله م لرله، دا درنه به تر کومه پورې تاسو دلته موجود یي او لږ غونته کې خپل اواز ورسوئ؟ بس دا درنه به هغه پرې وي چې څو پورې د امیر مسایل حل شوي نه وي، مسلې حل شوي وي. په دې هم چې موږ نه خبره مې کوله چې زموږ نه د سکندر میرزا په وخت زه په پیلیک شوم، دا د ګالې سپي به یې نیول، جلیل هغې ته به یې پوسټول، بیا به یې بهر شوټ کول. نن د پښتانه نه هغه سپي شوي دي. نن میر حکومت د پاکستان ته اپیل دی چې دا ثبوت دا ختم کی، دا بند کی، دا د وینر کیول دا بند کی کنه. میر په د واډر سره دا اپیل دی کنه. او نن میر امن پسند خال کی میر چې کومه د مثال د پاکستان باندې وینا ورکړې دو، په کشمیر چې مې ورکړې ده، په افغانستان چې باونډري مې خپله ساتلې ده، بې تنخینه، بې حسابه، بې کتابه. زه د پاکستان سپیشل فوج یم. نن دا مو داس نه تبه کوي، یمو ټول د انتظام ته دا اپیل ده. اوس میډیا شته، د میډیا په سترګه ټوله دنیا ګوري، د هر څه پټېږي. اوس نه ملک صاحب سره خبرو کو ستاسو په اجازه باندې چې تاسو خپله نامه راته ووایئ کوم ځای کې نه راغلي. زه مسعود صدر مقرب خان خبره کوم. لکه اوله مې خبره وکړله چې د مو د کون خبره ضروري چې لکه څرنګه یو بنجابای راوځي خالی د یوه بیل د پوره جلوسی نه کوي، دا میډیا په خورېږي، دا بل څه تمام دنیا په جواتوي، یې پښتانه وینه تویږي. او نه تمام میډیا ودادو، تمام د مو افسرون هو ودادي. مهرباني دا وکړو چې کیم لسن یو وخستی دی د مو د وینه د تویولې دا لسن د ختم کو، که ختم نه وي دا درنه به جاري وي. دا ځوانان وو بل ورته ټیپک ولوسته کوي. حاجي صاحب موږ سره ولاړ دی. حاجي صاحب حاجي صاحب کوم ځای کې نه راغلي او دلته دا چې کوم پروګرام روان دی په دې اړه باندې خپل تاثرات موږ ته ووایي مختصرا. بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو نه مخکې زه د خبیر نیوز ډېره شکریا ادا کوم چې دا څومره ورځ ده چې د قبایلو دپاره دو کومه قرباني ورکوي هغه چا نه پټه نه ده. خو زه د دې ډېر مشکور یم او ډېر شکرګزار یم. د مو مقصد امن ده، بدامني نه ده. د مو مقصد انصاف ده. مو انصاف غواړو، مو امن غواړو، مو دهشتګرد نه یو. دلته به دا درنه هم په امن سره رواني، دا درنه به پر امن وي او دا پر امن ده. او مو دنیا له ښیو چې قبایل دهشتګرد نه ده. قبایل د دې درنې نه پته ولګېده، د دې درنې نه دا اندازه ده ټولې دنیا له دا پیغام ده چې تاسو وګورو چې دا دهشتګرد نه ده، دا پر امن ده. مو امن غواړو، مو حق غواړو. چې مو سره کوم ظلم کېږي او کوم وشوه، کوم جنګ مسلط شوی دا جبرن ده، دا زبردستي ده. زبردستي جنگ مو نه غواړو، مو امن غواړو. ډېره مهرباني زمان کاکړ دی. موږ سره کتونکو پښتون رایټر او یو روښان فکره لیکوال خان زمان کاکړ صاحب دا وخت موجود دی. هغې سره خبره کوو. کاکړ صاحب لږ څه کې مخامخ شي دلته موږ ته لږ څه کې موږ ته په خپله الفاظو کې د دې غورځنګ په اړه باندې موږ ته لږ څه کې انلایټ کړي، تاثرات لري د دې خلکو د دې ځوانانو سره. داسې دی چې د دې ضرورت له ډېره وخته محسوسېدو. دا جنګ چې کله شروع سوی دی د 40 کلونو د افغانستان د غمیزه د جنگ چې روان سوی دی، ضرورت دا محسوسېدو چې د دې جنگ مخنیوی په یو ولسي پاڅون کېدلی سي. نو دا هغه اولنی قدم دی د خلکو د پاڅون، د خلکو د راپورته کېدلو، د خلکو د غورځنګ. په دې حواله باندې ډېر زیات بې مثاله یو ایونټ ورته ویلی سو. او دا هم دا پیغام ریاست ته ورکول ډېر زیات ضروري وو چې په دې په ترهګرۍ کې او د ترهګرۍ خلاف جنګ کې چې د ریاست کم کردار ادا کړی وو، کم جبر یې کړی وو،
دا پیغام د ریاست ته رسول ډیر زیات ضروري و چې خلک هم په دې خبر دي او هم د دې د مخنیوي دپاره په خپلو کې منظم کیږي او یو ورځ به د دې ریاستي جبر خلاف د دې ترهګرۍ خلاف او د دې د ترهګرۍ خلاف جنگ په نامه چې کم اپریشنونه روان دي، کم چک پوسټونه لګول سوي دي، کم د خلکو بازارونه نړول سوي دي، په کورونو یې قبضې شوي دي، پر ځمکو یې قبضې شوي دي. د دې خلاف د خلکو پاڅون ضروري و او دا د هغه پاڅون هغه اوله کړې ده. سیاسي وایي چې تاسو که دلته مختلف سیاسي ډلو خلک هم رالل، وروستو رالل، تحریک کامیابېدو ته یو کتۍ نه پس رالل، دا د دې لپاره مثبت خبره تاسو ګڼئ که نه دې نه د چې کوم شروع کې دا تحریک څنګه و اوس ورو ورو په کمېدو راته ښکاري نو دې ته نقصان ورسېده؟ هېڅ نقصان نه دی رسېدلی. دا ډېره ښه خبره ده چې سیاسي ګوندونو خپل ملاتړ له دې درنې سره اعلان کړو، نو دا ډېره لویه خبره ده ځکه چې سیاسي ګوند دغه سیاسي بخښنه غواړم دغه سیاسي نمایندګان په پارلیمنټ کې هم ناست دي، مختلف فورمز کې شته نه، هلته کې که دې اواز روچت کړي نه ښه دې کې به دا هم ګورې په پارلمان کې دې خلکو اواز اوچت کړی دی، په کې بیا فرق دی چې د کوم سیاسي ګوند خبره ته کوې. خو دا مې یو حقیقت دی چې د فاټا په حواله ته وګوره، د فاټا خپل ایمینیز چې راځي، خپل ممبرس چې په پارلمان کې ناست دي، که په سینټ کې دي که په قومي اسمبلۍ کې دي، هغه د فاټا پاک له د لیجسلیشن اختیار هم تر اوسه پورې نه لري. نو دوی خو په خپله توګه باندې دا کم خلک چې نن دلته ناست دي داسې نه ده چې دا نن را بیداره شول، دا لږ وخته څخه دا خبره کوي، په خپلو جلسو کې هم کوي، په پارلمان کې هم کړې ده. خو نن دا دی چې له دوی سره دا ټول ولس چې کوم دی دغه ملګری دی او دا هم ډېره ښه خبره ده. دا د یو ډېر لوی سیاسي تدبر خبره ده چې سیاسي ګوندونه د دې ځوانانو په شا باندې ودرېږي، یعنی دوی د لیډرز په توګه مني. یو چا د 80 کلونو د 80 کلونو د 500 کلونو د سیاسي مبارزې تاریخ دی، خو هغه نن دومره تدبر لري، دومره د لویي مظاهره کوي چې هغه د دې ځوانانو په شا باندې ودرېږي چې تاسو ځئ، چې تاسو څه غواړئ، چې تاسو تر کومه حده ځئ، موږ در سره یو. دا خو به بیا وروسته پته لګي چې دا ځوانان دا خلک چې راغلي دي دا چې تر کومه ځای پورې ځي او د سیاسي ګوندونو تر کومه ځای ورسره مرسته کوي. ډېره مننه کاکړ صاحب. ډېره موږ سره دلته موږ سره یو ځوان چونکې ځوانانو د تحریک شروع کړی وه، دا راته ووایه که ستاسو تر اوسه پورې یقین دهاني خو درکړی شوې ده، خو لیکلو کې نه یې درکړی شوې چې یاره ستاسو مطالبات موږ منلي دي، که ستاسو دغه مطالبات د لیک په شکل کې در نه کړی شو نو څه به کوئ؟ مخکې پلانینګ هم څه دی؟ مونږ دغه پلانینګ دی چې مونږ به زو به کوم ځای ته به ځو، هغه ځای ته به ځو چې کوم ځای نه زمونږ سره دا کار روان دی، هغه ځای ته به دا ښکاره کوو چې ګوره ستا سیاست چې کوم دی دا مونږ ته پته دی، مونږ نور مغر کوه، ته پالیسي بدله کا، ستا پالیسي باندې لوی او ماشوم چې کوم دی دغه پوهه دی، نور زمونږ نه ودرېږه. د پښتون وینې چې چا لایسنس تر کړی دی هغه لایسنس ته نور ختم کا، پښتون نور پرېږده او پښتون په دې مجبور شوی دی چې نور به نوره لاره اختیاروي. مونږ دا غواړو چې پاکستان چې کومه پالیسي روانه ده په دې کې د جمهوریت زور چې ونیسي او جمهوریت چې کوم دی دا مخکې راشي، کنه مونږ دا وایو چې جمهوریت راشي او نور پالیسۍ دا ووځي د دغې د منځ نه. ډېره مهرباني، ډېره مهرباني. ښه دا یو مشر زموږ بالکل تاسو ولاړ دی، مشر دی که کشر دی زما نه پته نشته. د خپل نوم را سره ووایي، خپل ځان را سره معرفي کوي او دلته چې تاسو راغلي یې څه تمه لرئ، په کومه تمه باندې؟ زه عبدالرحمن وزیر خبره کوم. دلته چې موږ راغلي یو زموږ بنیادي مقصد یو غټ کاز و د نقیب الله شهادت و، هغې وروسته بیا یو غټ مهم دی، هغه دپاره نوی کول راوتلی دی. د نوي کول ارادې ډېرې بلندې دي. تاسو اوس مختلفو خلکو نه تپوسونه وکړل چې د خلک لاړل د شی کمزوری دی، کمزوری کېږي نه، ورځ په ورځ به انشاءالله دا مضبوطیږي. نوی کول نوی خیال لري، نوی سوچ لري، نو نوی سوچ نوی فکر پښتنو ته یو نوی لار ښیي. که څنګه چې بچا خان ورته شیلی وه، نن سبا یو بل بچا خان پیدا شوی دی انشاءالله منظور په شکل کې. جی یو بل ځوانم د دې سویل غواړي خپل رای را سره شریکه کا چې یو خو راته ده ووایه کله نه راغلي، کله نه پورې به یې دلته او څه؟ ما نام محمد یوسف دی، موږ تقریبا شپږمه اومه ورځ ده او نن چې کومه موږ مشوره یا موږ جرګه وشوه، جی ایچ کیو کې کوم میټینګ وشو،
نو موږ منظور پښتین ابوبکر او موږ دا فیصله وکړله چې ان شاء الله چې څو پر مثال موږ مطالبه دلته په ریټن کې رانه کی راتاونه لیکي او دلته مثال موږ ته رانه شي خپل کمر باجوا چیف رانه شي دلته وزیر اعظم رانه شي دلته موږ مخامخ او د کو نه دی راو انور جانور کو نه دی رانه ولی هغه پر موږ درنه ختم کوو او چې څوک دا سازش کوي چې درنه ختم کیږي او وزیر اعظم مطالبات موږ منلې دي دروغ دي په منظور پښتین دا خبره کړې دا اور دا زګرد پښتانو ته وایم ځوانانو ته وایم چې دلته راشسته دا درنه کې شرکت وکړي چې څوک ټاک دی راته واپس تللی دي او کراچي ته واپس تللی دي پېښور ته واپس تللی دي وختای ته اوکران ته وګورسته فسادونه دروغونه ما جوړاوي خپل مشران امنه کان دا ګرد پریک دسته وختای قران ته وګوري دا درنه کې شرکت تاسو مشران دي بالکل شابودین خاص دي پارلیمنټریان دی ګیله دل سره مختصر بس 30 سکند پاتې دی پروګرام په هغه کې لګوند کی وای دا لیجسلیشن اختیار نشته نو دیو بل لکه د کردار سره درته پارلیمنټری خلاف څه خبر راځي سوې یو ملګری خبر وکړه وای چې دا اختیار نشته د قبایلانو په اړه د لیجسلیشن او د غوی د حق پورته کول نو ټیک خبره کوي په کار چې موږ ته د لیجسلیشن حق وي موږ د خپل عوامو لپاره قانون سازش وی کوله د عین د څومره د پاچ انساني دي د پکاره چې فاټا ته ایکسټند وي سپیری جوډیشري ایکسټند وي د وکیل او د دلیل حق وي نن به دا خلک دلته نه جوړل دا فریادونه به نه کوله خدا هم دغه وجه ده چې دا قبایل دل شو او دلته څوک आवाज نشي کوله او زه تاسو ډیر زیات شکر گزار یم د خیبر ټي وي چې تاسو دلته باقاعده لایو کوریج لراځي الته منګوري نو واحد زنه شمبل نور بم داسې چینی لشتای چې هغه د پښتنو आवाज وچتای خو زه تاسو ته د پښتنو د आवाज پوښتول باندې مبارکباد کوم ډېر مبارک سپ ټایم مونږ سره چونکه ختم دي کتونکو زمونږ د خبرونه نن د نه راځي خبرونه وخت ختم شوی دی بیا به مرادو دلته کې او دا आवाज به د دې پښتنو د आवाज به تاسو ته در رسو اجازه غواړو الله پامان